بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا،
یہ نقش ہستے ابر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا درود پاک شوق سے روائی اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه عزیزان مسلمانان ورونو د جمعې د مبارک ورځ باندې د محرم د بابرکت میاشت کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راوستا د محرم میاشت دا د دین لپاره د قرباني یو داستان دی او دغه قربانیو په حواله شریعت اسلامی کې د کال او د کلندر حساب دا هم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي یعنی د محرم میاشت دا د اسلامی کال لومبنۍ میاشت ده او په دا میاشت کې د نورو ډیرو قابل ذکر واقعات سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د اهل بیت قربانی او عظمت دا ځان له مستقل تاریخ دی او شریعت اسلامی هغه تقاضا هم د دې کوي چې مسلمان به هر وخت د دین د سربلندۍ لپاره د خپل وینې قربانای ورکولو ته تیار وي د کلمې وینا سره مسلمان وعده کړی د الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې او الله ستاسو فرمان مطابق او ستاسو پیغمبر علیه السلام د فرمان مطابق چې کوم ځای دین موږ نه کومه قرباني غواړي هغه قرباني به ورکوو او د اسلام ګلشن دا هم د وینې ورکولو سره سرسبز شاداب وي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما د امت اهمه وظیفه د دین د سربلندۍ لپاره جهاد کول دي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله تعالی فرمائے آیا د انسانانو داوام ګمان لے دا خیال او ځام دی چې دای په فقط د خبره باندې پرې خو دی شي چې مون کلمه وې د لا اله الا الله الله فرمای دا سندا دا زام ګمان باطل دی دا ظن تخمیل باطل دی دا الله د دین تاریخ راوالا
د دې دین تاریخ د قربانۍ ورکولو نه عبارت دی. او یو صاحب فرمایي وای په ګرم اوخ کو حق راتللی نشي، په ګرم اوخ کو حق راتللی نشي، حق تل د وینې او بخور غواړي، حق په آسانه چا موندلی نه دی، حق قربانی مدام د سر غواړي. کلمې د لا اله الا الله وینا سره تعالی بزرگ او برتر سره دا وعده کړی ده چې او پروردګارا د تا د عظمت لاره کې، د تا د لوی لاره کې، ستا د دین او د قانون لاره کې، ستا د نظام او د حکمرانۍ لاره کې چې څوک رکاوټ جوړېږي هغه رکاوټ به ختمو. څوک چې دا لار بندوي هغه رکاوټ به ختمو، هغه بندش به ختمو. دا د کلمې لا اله الا الله تقاضا ده. ځکه یو شاعر فرمایي وای اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، کدا ویم چې مسلمانم هیبت را باندې راځي بدن می ګړبېږي. ځکه ماته لا اله الا الله تقاضې معلوم دي چې دا لا اله الا الله د مانځه وخت کې تاجمات کې غواړي. خدا لا اله الا الله د ظلم او بربریت د خاتمه لپاره تا وریدونکو ګولو، وریدونکو بمونو او د بمبار کوونکو جهازونو په ذل او په سوري کې غواړي. ځکه یو صاحب فرمایي وَإِنَّ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں. د مسلمان د نامے خلاصہ دادا چې د عشق په انداز باندې عاشقانه کیفیت باندې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. د عشق تقاضا دادا چې د الله د دین لبرتره او سر بلندۍ لپاره د ابراهیم علیه السلام غل اور ته ودانګي. د الله دین تقاضا لري کوي چې اور د تعالی کې رکاوټ نشي او په د تعالی کې رکاوټ نشي. حضرت معاذ ابن جبل ټول وای رضی الله تعالی عنہ. تاسو وی خوې کنه نه داسې نه جواب بلکته دا کوي وی خې ټول عزیزانو. ځکه دا خانقاه د دې تاریخ هم د قربانۍ مقتضی دی. دا خانقاه د سلسله قادریه د بزرگانو سره منسلک خانقاه د چا تاریخ چې د قربانو ډک دی، د چا مشران چې مجاهدانو مجاوران نو، هغه خلکو چې چا د باطل سترګو کې سترګې اچولې او د جبر استبداد د خاتمه لپاره جدوجہد کو. او ما غالبا تاسو ته یو زمانہ کې یو خبره کړې و، مې څنګه یو مولوی سي هغه د هندستان کې یو صاحب چې صرف دا خاصه صد بدن کوپینه نامې پورې دا به پټوا، نور قمیص بدن باندې نو، پندلای به بربندوي، لاسونه بربندو. و ما د یو دی علاقې د یو دو مرشدانو او د یو دو پیرانو صاحبانو دا وی متعلق تپوس ته وکړو. نو د یو صاحب تپوس چې مې وکړو نو ما ته وی چې من درو هیڅ خیر نه پندارم، زه پکې څه خیر نه وینم. او وکړه د هډې صاحب تپوس مې وکړو نو ما ته وی چې پیر خدا شیر خدا است. دا د الله زمره دی، دا د هدایت مرشد او مسترشد دی. عزیزانو د دې خانقاه تعلق دا د مجاهدینو سره دی. لہذا د خانقاه سره وابسته افراد
دا غي جواب د ها او دنا دا مجاهدانه انداز کې پکار دی. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې معاذ کله دا کلمه ویلا چې لا اله الا الله نو بیا دې باندې ټینګ پادشاه پدې مو کوم قائم پادشاه ولو قتلت او حرقت او صلبت کسوک د 500 ته خېجه بیا ته ماولا کسوک د ګولې باندې ول بیا ته ماولا کسوک د اور ته ورځي بیا ته ماولا کسوک د سمندر باندې لاوکې بیا ته ماولا. قران کریم فرمای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. الله فرمای آکسان چې یو واره دا اقرار کړی دی یو واره دا اعتراف کړی دی یو واره الله سره دا وعده کړی دا چې زمونږ رب او پروردگار الله دی زمونږ حکمران او مقتدر الله دی. او ما ته ګورئ جی د خبر باندې ځان پوي کوي رب دا مونږه عالم ازل کې الله سره وعده وکړه چې او ته زمونږ رب په دې مانځ کې هم بار بار لفظ رب تکرارو. الحمدلله رب العالمین سبحان ربی العظیم ربنا لك الحمد سبحان ربی الاعلى ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. او قران کریم بار بار لفظ رب ذکر کوي. ابتدا کې ذکر کو بیا د سوره بقره دعوت کې ذکر کو یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بیا قران کریم کې دومره زله د الله یو نوم نه راغله لکه لفظ رب چې راغله دی. او کله چې قران ختمو بیا تتمه په لفظ رب باندې وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. او چې کله قبر او برزخ تلال شي لومبنه تپوس بکای فرشتہ مر ربک اوس هغه عالم ازلنا قبر پوری دا لفظ رب ستاله من پریدي وجه صدا د رب کیفیت سده د رب معنا او حاصل سده. نو ځان سره یاد کړئ چې رب دا هغه مالک ته ویل شي چې د سره په مالکیت او په حکمرانه کې څوک شرکت نه لري. نو عزیزا د رب معنا دا ده چې حکمران بغنی یو الله. حکمران بغنی څوک؟ او زمونږ دا عقیده ده چې حکمران څوک دی؟ حکمران څوک دی؟ الله. انسان حکمران کې دی نشي. انسان د انسان مالک کې دی نشي. مسلمانان په ځان باندې د انسان جوړ قانون نه مني. دی به چا قانون مني؟ د چا قانون لپاره به جدوجہد کوي. ځکه قران کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالی فرمائے چې او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دستا پروردگار باندې قسم وی زما دستا پر بوستا حکمران باندې قسم وی چې دا خلق ترغه مؤمنان نشي کېدي تر څو پورې چې ستاره اور نظام دای ځان د پاره قانون کړي نه. نو عزیز ما او تا که قبایلی علاقه کې اوسېګو او که سټل ایریا کې اوسېګو مونږ باندې د الله نظام حکمران دی که د فرنګي نظام را باندې حکمران دی. دلته اوس مونږ نه چا نظام مسلط دي. تاسو باندې فاټا رولز د فرنګي نظام مونږ باندې تعزیرات د فرنګي نظام. او پروردگار فرمایي رب العالمین فرمایي چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. الله تعالی فرمایي چې عجیب انداز د مسلمانانو د نظام او زما د قانون موجودګۍ کې
بیا هم د شیطان نظام لخپل فیصله وړي د شیطان قانون لخپل مقدمه وړي حالانکه ما ورته حکم کړی دی چې تاسو به د انسان د جوړ نظام او د طاغوتی نظام نه بغاوت کوي قبایل والا دا به د فاټا رولز نه بغاوت کوي او سټل ایریا والا دا به د پی پی سی او سی آر پی سی نه د تعزیرات پاکستان او تعزیرات هند نه چې د برتانوي استعمار نه پاتې قانون دی دا غي نه به د بغاوت اظهار کوي او ځانو تاسو قبایل مسلمانانو ته خو الله تعالی یو موقع ورکړه ما طرف ته وګورئ هغه صوبایي حکومت سره زیر کنټرول علاقه ملکن ډیویژن پاټا چا های کورټ کې دا ستاسو فاټا رولز او د انګريز قوانين چیلنج کړل او های کورټ خپل تاریخي فیصله سره خپل جسټ ډیسیژن سره د ملکن ډیویژن نه د فاټا رولز خاتمه وکړه چې فاټا رولز دا د انګريز د دور یاداشت دی دا ختمول پکار دي د فاټا رولز لاندې انسان د انسان آقا جوړي انسان د انسان مالک جوړي د انسانانو سر سوداګانې دا یو څو کسان کوي انسانان خرڅي د خپل مفاداتو لپاره یو څو چودریان او نوابان لہذا های کورټ فیصله وکړه چې دا لعنتی قانون دی ختم شي نو ملکن هغه قانون ختم شو خو بدقسمتی ده ما د ملکن ډیویژن اوس دوره ځوړان دي ناغې ته مې وې مې دنیا کې واحده خطه ده چې پکې قانون نشته ملکن ډیویژن یعنی چې کومو هغه ته ختم کو او بل په تر اوسه نافذ کړي او د هغه ځای عوام غواړي چې مونږ باندې به قانون وي د الله د شریعت دیر ته زلاړ زرګونو مسلمانانو هغه کیمپ لګولو نفاذ شریعت کیمپ ما هغه ته بیان وکړ هغه مسلمانان خپل روټه خوړه خپل بسترې راوړلې وي جلوس به روزانه وستو مزاحمت کو ګورنمنت سره چې مونږ بغیر د شریعت بل خبره او دا غځای مسلمانان راته یو واقع وروله نو زما د حضرت حاجی صاحب ترنګزی ټول و رحمه الله چې د مجاهدین او د سلسله یو مرد قلندرو حضرت حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله چې کله انګريز سره د دې سرکاوي کنډاو باندې جهاد او مقابله کولا عزیزانو هغه سرکاوي کنډاو کې چې کله دا هغه مرګرو سره بارود خلاص شو ګولې خلاص شوې ملګرو ورته شکوا وکړه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه جواب ورته ورکړي فکر مکوئ الله تعالی با خپل غیبی نصرت شامل حال کی نو تاسو مشران نوریدلی چې څوک امریکا کې شریکو چې په هغه ورځ باندې د ګولو ختمې دو سره متصل د دې ډمبر یو زبردست فوج دا مچوي مچي تاسو ورته سوای ډمبر د ډمبر یو زبردست فوج دا د انګريزانو په لشکر باندې راغی کرنل د میجر نه مخکې کېدو او میجر د لفټین نه مخکې منډه والا او عزیزانو ما تر ډیر مسلمانانو وي چې حکومت ذمہ دار او افسرانو زمونږ د مشرانو اجتماع وکړه مشران راغون کړ څه کسان داسیو چې په فاټا رولز کې دا غي ملکی قائمه دائمه وا هغه وی موږ له واپس هغه سیستم راولې او څه کسان داسیو چې هغه د انګريز د سټل ایریا نظام کې خپل چودراهټ قائمول شو هغه وی پاکستاني قانون راولې او علما چې دا د خطرې دی ګلونه دي علما هر ځای د مسلمانانو د ایمان د حفاظت لپاره جنگيږي علما وینا موږ له دې خطه کې صرف الله والا نظام پکار دی هغه وی هغه اجتماع چې په سلګونو خلک پکېو هغه تر دې ګبین د غټو مچو یو ډمبکیو یو زبردست چتاوا از خود بغیر د چا د برنګښت کولونه هغه چترا او پاریدا مولا سړی ته یو تکشت نه کړي او چا چې د پاټا رولز او د تعزیرات پاکستان د نفاذ تصور ځان سره راوړو یو پرې خو نه دی ټول هغه اجتماع په مخ کړو کورونو ته وصلول خار عزیزانو ما وی الله تعالی کله کله
د خپل قدرت کرشمه ورخای نو عزم کو چې الله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله فرمای آیا تاسو دا ګمان لې د تاسو دا ځان دې د تاسو دا ځن تخمین لې چې مونږ کلمه ویل دا چې لا اله الا الله آیا تاسو باندې ابتلا بنرازي پتا سو باندې امتحان بنرازي د نبی کریم علیه السلام محفل کې درې حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم یو سړی را پاسید پسفون را اوړي د بدن ضروري سه پټدا نور بدن پر باندې د رنگ تو دې شونډې غټې دي وخته ګنګراله دي غریب او نحیف سړی دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ول आवाज ورکي چې مالک یا اسود نامه ورتلنا ورته او تورا ته څنګه مخ کې روانه یعنی سیر درې دا د محفل آداب خلاف تا چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه داسې ټرین کړو داسې زبردست تربیت ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان لپاره او आवाज وکړ چې یا ایها الناس مکانکم وو کسانو خپل خپل ځای باندې کې نه اغل طلا کې جمعات نبار یو صحابي را روان دي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه تر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا انتظام حکم هغه ځای ته وخت ورسید بس یې لار کې ناست لار یو بل ثابت پوس کې ته جمعات ته ولنه نوځي ورته حضور پاک وی چې مکانکم په خپل خپل ځای کې نه دی خبرې اورېدو سره زما ځایم دقه چې دا کم ځای مې قدم اوچت کړو نو یو خپل وړاندې و بل مې لا پسې نو راوچته کړې ما دام د پیغمبر د فرمان خلاف غنو چې دا وړاندې نه پسې یا رستو کوم یا دا رستو نه پسې وړاندې کوم عمدغه کیفیت سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ناشته او چې کله پیغمبر علیه السلام منبر ته برابر شو حضرت ابن مسعود وکړه چې بار ناشته اواز ولورک تعال یا ابن ام عبد ابن مسعود وړاندې راشه مانځنه بعد ورته بچیا لار کې ولې ناشته ورته ویجی ستاسو حکم راته هغه ځای اورسید چې مکانکم دا مې بیا ناروا کړل چې د پیغمبر خبره دی اورس یو ځل بیا قدم بدلو ما دیو جن قران کریم فرمایل ما طرف ته ګورئ خبر باندې پوهیږئ دا څنګه کنه ما وختي دا دومره خبره دی لپاره وکړه چې جواب بټول راکوي خبره باندې پوهیږئ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار الله تعالی فرمایي چې کله زو یا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکم کی یو فیصله کی یو فرمان لګي نو بیا د اسنارینا او زنانه لپاره دا گنجائش او امکان نشته چې هغه په خپل د عقل اسونه وسغلي چیرې لګ داسې کول غواړي ادا سې کول غواړي نه بس الله وې دغه سي آمنا وصدقنا لکه تاسو ته یو مثال وان دی باب کې زنګ د مذاهب او امامانو کې یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله د درو امامانو او د اهل ظواهرو دا غي مسلک داري چې د سپي خله پلیته ده او چې لوخه جوټه کی نو درې زلا وزلا اتزلا مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاور پکې مخې ځکه دا خلی لري پلیته ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دار چې د سپي خله پلیته نه ده د سپي خله پلیته نه ده هیڅ پلیتی پکې نشته خو سره ده چې لوخي کې کله سپي خلو وای نو دغه امام مذهب هم دار چې وزله به وینځي یو ځل پکې خاور مخې نو چا شاګرد ته تاسو کو چې یو طرف ته مذهب دار چې خله پلیته نه ده خله پلیته نه ده او بل جانب ته وای چې وزله به وینځي او خاور او پکې مخې نو بچیا چې وام چې خله پلیته نه ده نو دلیل میدان چې ردی سپی چې کله ول تعلیم ورکې د خلیخ کار شریعت چې مردار دلراړي